बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन ورځ درس ته نیټورک سکیورټي. اصلا کله چې موږ تاسو کو چیرته وګورو، کله چې د لومړي ځل لپاره نیټورک منځته راغی د سکیورټي زیات ضرورت نه و، ځکه د هیکینګ لپاره دومره ټولز نه و جوړ شوي. همدارنګه هغه وخت سره هیکران یا دومره پروګرامران موجود نه چې د هیکینګ لپاره یې ټولز جوړ کړي وای، او همدارنګه وایرسونه موجود نه و. نو د وخت په تېرېدو سره د هیکینګ لپاره مختلف ټولز جوړ شول، نیټورک پراخ شو، پروګرامران پراخ پیمانه کار وکړ، همدارنګه د هیکینګ لپاره مختلف قسمه ټولز جوړ شول، وایرسونه منځته راغلل. نو که چېرته نن سبا موږ او تاسې که چېرته نیټورک سکیور نه وي یا په نیټورک کې د سکیورټي ډیوایسز ونه لګوو یا همدارنګه هغه سکیورټي سافټویر یې انسټال نه کړو، نو دې مقصد دا ده چې زمونږ نیټورک ان سکیور ده، یعنې زمونږ موجوده نیټورک بیا که چېرته پکې د سکیورټي ډیوایس یا همدارنګه د سکیورټي سافټویر څخه استفاده نه وي شوي، نو د دې څخه به دا پته لګي چې موجوده نیټورک به ان سکیور وي. اوس که چېرته موږ سره نیټورک چې وي هغه مهم نیټورک وي، یعنې د یو بین نیټورک وي یا همدارنګه د داسې ادارو نیټورک وي چې هغه مطلب مهم نیټورک وي، هغې کې چې کومه ډیټا ده هغه یو مهمه ډیټا وي، نو حتما به هغه نیټورک د هیکرانو تر اټیک لاندې راځي، یا به ان اتورایز کسان کوشش کوي چې د نیټورک ته لاسرسی پیدا کړي. نو په دې خاطر که چېرته نیټورک مهم وي نو د هغې د سکیور کولو لپاره باید لازمي نو هغه څنګه چې سکیور شي سکیورټي ډیوایسز پکې ولګي. او که چېرته عام نیټورک وي، عام نیټورک د سکیورټي ډېر ضرورت نشته، ځکه په عام نیټورک باندې څوک اټیک نه کوي، ځکه په عام نیټورک کې که چېرته څوک باندې اکسس یې هم کړي نو کومه ګټه یې هیکر ته نه رسېږي، نو وخت ضرور نه چې وخت پرې خپل ځای کړي او پر هغه باندې اټیک وکړي. نن سبا چې څومره نقصان موږ تاسې وګورو، که چېرته شبکې ته رسېږي هغه په لاجیکل طریقو سره رسېږي. که چېرته موږ نیټورک وګورو جنرال په دوو توګو باندې سکیور کېږي، یو چې د فزیکل سکیورټي ده او بل چې د لاجیکل سکیورټي ده. فزیکل سکیورټي کې موږ تاسې د نیټورک ډیوایسز اخلو، په یو منظم ځای کې ږدو، ری کېږدو، همدارنګه د هغې کیبلینګ سیستم منظم ډول باندې کوو، همدارنګه کوم ځای کې چې موږ آی ټي روم ده هغه ځای څنګه کوو، یو کلوپوي یعنې ساتوي تر څو هلته هر څوک ونه ګرځي، هر څوک هلته لاسرسی ونه لري. همدارنګه که په فزیکل سکیورټي کې وګورئ، که چېرته فزیکل ډول باندې ستا نیټورک کې څوک لاسوهنه کوي نو هغه یو ورځ نه یو ورځ په سکیورټي کامرو کې لیدل کېږي. یعنې فزیکل سکیورټي چې ده هغه خو جنرال موږ تاسې کولی شو چې وګورو په سکیورټي کامره کې وګورو، یا همدارنګه موږ ډیوایسونه په آی ټي روم کې کلوب کړو. او بل دا د نیټورک لاجیکل سکیورټي ده چې ډیټا په نیټورک کې پرته ده، همدارنګه ډیټا له سورس څخه ډیسټینیشن ته انتقالېږي، همدارنګه سرور یې تا په انټرنل پرتې دي، دا اکاونټونه دي، دا چې دا لاجیکل سکیورټي ده. نو حتما نن سبا که چېرته د نیټورک تر ټولو مهمه سکیورټي چې ده هغه لاجیکل سکیورټي ده، یعنې په فزیکل سکیورټي توګه باندې څوک ستا نیټورک څنګه کېږي نسي هیک کولی. که چېرته موږ او تاسې وګورو په نیټورک کې جنرال دوه قسمه ډیټا سینډینګ او ریسیوینګ کېږي. یو خو عامه ډیټا ده چې موږ تاسې ګورو په فایل سرور کې ایښې وي، موږ سره په انټرنل لاین کې ایښې وي. همدارنګه بل هغه ډیټا ده چې له سورس څخه ډیسټینیشن ته په موشن فارم کې انتقالېږي. که چېرې موږ تاسې هغه ډیټا چې په انټرنل فارم کې ایښې وي د نمونې په طور دلته ذکر کړو، دلته موږ پینټ پروګرام را خلاصوو، د هغه ډیټا یا د هغه نمونه ذکر کوو کوم چې ستا سره په لین کې ایښې ده. همدارنګه موږ سره جنرال موږ مخکې خبره وکړه چې موږ سره ډیټا به په دوه قسمه وي، یو به هغه ډیټا وي چې موږ سره په لین کې په فایل سرورو کې ایښودل شوي یا په کمپیوټرونو کې پرته وي، بل به هغه ډیټا وي چې هغه له سورس څخه ډیسټینیشن ته په موشن فارم کې انتقالېږي. یو موږ سره هغه ډیټا وي، مطلب دا زموږ آنلاین نیټورک ده، دلته موږ سره سویچ لګېدلی ده، دا موږ سره دلته سویچ لګېدلی ده، همدارنګه د سویچ سره په ډیل کې دلته څه شی کنیکټ ده، د سویچ سره دلته څه شی کنیکټ ده، پیسیز کنیکټ دي، همدارنګه د سویچ سره دلته څه شی کنیکټ ده، دا مطلب موږ چې حساب اوسي دا موږ سره په څه شی کنیکټ ده، فایل سرور کنیکټ ده. دلته موږ سره لګېدلی ده اف ټي پي لګېدلی فایل سرور،
FTP فایل سرور لګیدل دا موږ سره په موجوده حالات کې شی کوم ډیوایس دا سویچ دا SW همدارنګه موږ سره د سویچ نه یو کیبل تلای دلته موږ سره په یو ډیوایس لګیدل دا ډیوایس موږ سره مثال لخوا موږ تاسو شی پرس کو چې دا موږ سره کوم ډیوایس لګیدل دا فایروال دا فایروال نه یو کیبل راغلی چې سره کنیکټ ده د سویچ سره کنیکټ ده همدارنګه د فایروال نه بل کیبل تر د چا سره کنیکټ ده مثلا موږ سره دلته په ریل کې انټرنیټ یا ISP موجوده ده د ISP سره کنیکټ ده دا موږ سره چې دا ISP د مثال په تور انټرنیټ ده د فایروال نه یو کیبل تللی د چا سره پلګ ده د انټرنیټ سره پلګ ده موږ په نارمل حالات کې ویلې که چېرته موږ سره ډیټا په رست فارم کې وي یا نه هغه ډیټا چې موږ سره دلته په لین کې ایښودل شوې ده د هغه ډیټا نمونه موږ راوړو چې هغه ډیټا که چېرته موږ سره ډیټا په لین کې ایښودل شوې وي لکه دا موجوده حالات کې موږ تاسې ګورو ډیټا موږ سره د شیر ایښودل شوې ده په لین کې ایښودل شوې ده هر هغه ډیټا چې په لین کې ایښودل شوې وي د هغې د سیکیور کولو لپاره موږ له چیش څخه استفاده وکوله موږ له فایروال څخه استفاده وکوله فایروال موږ ته څه راکړه چې د ان اتورایز کسان له هغې خوا راځي زموږ لین ته داخلېږي د دې به اټسټیشن کېږي چې ایا دا کسان راځي په دې فایروال باندې الاوډ دي که الاوډ نه دي او بل موږ سره بله قسم موږ ویلې ډیټا دی خو دا ډیټا وه چې موږ سره په رس فارم کې دلته په لین کې ایښودل شوي وي مطلب فایل سرور وي یا همدارنګه نور سرورونه وي د ان اتورایز کسانو د مخنیوي لپاره هغه کسان چې د انټرنیټ نه راځي دلته فایروال لګي بل موږ سره هغه ډیټا ده چې هغه له سورس څخه ډیسټینیشن ته انتقالېږي په موشن فارم کې مطلب یو سړی راځي د انټرنیټ خوا دلته ستا بل برانچ یا آفس موقعیت لري له دې خوا دلته ریکویسټ کوي راځي ستا ریکویسټ لین ته د دې نه ډیټا اخلي بس بیرته د ریکویسټ څنګه کې ټرانسفر کېږي د انټرنیټ طرف ته نور هغه ډیټا چې د فایروال نه اوډ کېږي په دې ساحه کې که چېرته انټرنیټ کې موږ سره مختلف دنیا کنیکټ ده دلته د هیکران ونیسي د دې مخنیوي لپاره موږ چې استعمالوو VPN استعمالوو VPN د دې په خاطر استعمالېږي هغه ډیټا چې په موشن فارم کې وي هغه څنګه کې مطلب د ان اتورایز کسانو څخه یې وژغوري وروسته په دې باندې عمومي بحث کوو چې فایروال څه شته وایي همدارنګه VPN څه شته وایي VPN څنګه کار کوي VPN کنفیګر کوو به څنګه هغه عمومي ټاپکونه راځي موږ جنرال اوس د موضوع د روښانه کولو لپاره په دې باندې یو سمپل بحث وکړو راځو خپل درس ته یا خپله موضوع ته زموږ نن ورځ درس چې ده نیټورک سیکیورټي ده د دې درس اجنډا یا به دا وي چې په دې درس کې موږ په دې باندې وپوهېږو چې زموږ سلوشن فار سیکیورینګ ا وایډ نیټورک د وایډ نیټورک د سیکیورټي سلوشن به راوباسو چې وایډ نیټورک موږ څنګه سیکیور کړو او همدارنګه د وایرلیس نیټورک د سیکیور کولو لپاره سلوشن به راباسو همدارنګه په VPN بدان کوو چې VPN څه شته وایي او څنګه کولی شي VPN زموږ نیټورک سیکیور کړي راځو د نیټورک په سیکیورټي باندې خبره کوو راځو نیټورک سیکیورټي لومړی تعریف کوو چې نیټورک سیکیورټي څه شته وایي Network security is used to protect network and its resources from damage or unauthorized access. اصلا نیټورک سیکیورټي د دې په خاطر خلک کنفیګر کوي چې دا موجوده نیټورک چې له اناتورایز کسانو څخه یا له هغه نقصاني فایلونو څخه یا سافټویر څخه چې دلته رالیږل کېږي له هغې څخه وژغوري په بل طرف د نیټورک سیکیورټي کې هم دا خبره کوي چې پروټیکټډ انفارمیشن اسسټ ډیجیټل انفارمیشن اسسټ آر پروټیکټډ مطلب په دې کې به هم دا ډیجیټل انفارمیشن چې دا به څنګه کېږي سیکیور کېږي به د نیټورک هغه اهداف په ترازو ګولز اف نیټورک سیکیورټي د نیټورک د سیکیورټي هغه اهداف څه شي دي لومړی هدف کنفیډنشیلټي ده کنفیډنشیلټي مطلب دا چې انکریپشن ده مطلب کله چې د ډیټا د سورس څخه ډیسټینیشن ته انتقالېږي دا ډیټا به په انکریپټ فارم کې وي او یوازې هغه کسان به ورته لاسرسی لري چې هغه اتورایز کسان وي اتورایز هغه کسان دي چې هغه زموږ په نیټورک کې ویلې دي مطلب زموږ د نیټورک یوزران دي او یا موږ ورته اجازه ورکړې چې د دې څنګه کې دا فایلونه دې اکسس کولی شي دویم موږ سره انټیګریټي ده انټیګریټي به وایي دا چې انټیګریټي مطلب نو چینج یا نو موډیفیکیشن انټیګریټي نه هدف دا کله چې ډیټا د سورس او ډیسټینیشن ترمنځ انتقالېږي په
په هغې کې به څه چینجز نه وي شوی، یعنې ډیټا به په لاره کې د هیکر لخوا چیړل سوې نه وي. داسې نه چې ډیټا د سورس څخه ډیسټینیشن ته انتقالي او لاره کې هیکر پکې څه چینجز کړی وي، او همدارنګه یې ځینې داسې یو فایلونه وایرسونو باندې کاکړ فایلونه ورکې ور ایډ کړي چې کله هلته ریسیو شي زموږ کمپیوټر ته مطلب ستونزې پیدا کړي یا زموږ کمپیوټر څنګه کې ډاون کړي یا پوره نیټورک له ډاون کېدو سره مخ کړي. نو د دې لپاره د مخنیوي لپاره انټیګریټي دویم هدف یا ګول د نیټورک سکیورټي موږ سره څه ده؟ انټیګریټي ده. لومړی کنفیډینشیلټي ده چې دا ډیټا په سکیور ډول یعنې انکریپټ فارم کې له سورس څخه ډیسټینیشن ته انتقالېږي، انکریپشن به وي. دویم انټیګریټي ده چې مطلب ډیټا کې باید چینجز نه وي شوی. دریم نمبر اویلیبیلیټي ده. ډیټا شوډ بي accessible whenever needed. available نیټورک به د نیټورک سکیورټي هدف دا چې کله نیټورک سکیور وي نو دا به اویلیبل وي، اویلیبیلیټي به لري چې د دې ډیټا په مطلب چې کله هم د چا د اکسس خوښه راغله دی به څنګه کولی شي اکسس کولی شي. که چېرته نیټورک سکیورټي نه وي موږ مخکې دا خبره وکړه چې مختلف هیکران په نیټورک باندې اټیک کوي، هغه به یا سټاپ یا ډاون کوي. چې نیټورک یا سټاپ ډاون شي نو د هغه اویلیبیلیټي هم ختمه شوه. نو ګولز اف نیټورک سکیورټي بل دا چې دی به نیټورک به څنګه وي؟ اویلیبل وي، نیټورک به اویلیبیلیټي لري. راځو ورپسې وایرډ اینډ وایرلیس سکیورټي. د وایرډ اینډ وایرلیس سکیورټي هدف دا ده چې که چېرته موږ وګورو په بوت فارم کې یعنې هم په وایرډ او هم په وایرلیس کې نیټورک چې دي ولنریبلیټیز موجود دي، مطلب سکیورټي ولنریبلیټیز خامیان موجود دي. هم وایرډ نیټورک تر اټیک لاندې راتلی شي او هم وایرلیس نیټورک تر اټیک لاندې راځي. نو په دې خاطر دلته دا خبره ذکر کړې چې موږ سره نیټورک سکیورټي چې څنګه ده هم په وایرډ ډول باندې ده او هم په وایرلیس ډول باندې ده. هم باید که چېرته موږ سره نیټورک وایرډ موجود وي وایرډ سکیور وي، او همدارنګه که چېرته موږ سره په وایرلیس باندې نیټورک موجود وي وایرلیس باندې به څنګه وي؟ سکیور وي. ریسک اف نیټورک انټروژن، د هغه نیټورک ته د دخالت یا مداخلت خطرات دي. موږ مخکې خبره وکړه که څه هم وایرډ او وایرلیس نیټورک څنګه کېږي تر ګواښ لاندې راڅېږي نو کمپیوټر نیټورک آر quickly become essential to your activities. مطلب که چېرته موږ تاسو په نیټورک کې موجوده اکټیویټي یا فعالیتونه باید څنګه سل شي وخت په وخت باندې څنګه سل شي وکړل شي. د دې ګټه به څه وي؟ کله چې اټیکر مطلب اټیک کوي او ته ورځ په وخت خپل اکټیویټیز ګوري چې چا په نیټورک کې څه شی نه کړي، یا هم د ټول انډیویجوال خپل هغه ګوري او هم ټول ارګنایزیشن مطلب چې دا اکټیویټیز ګوري. د دې ګټه به موږ سره دی که چېرته موږ سره په نیټورک کې هیکر اټک کوي نو د هغه د نیټورک د اټک مخنیوی به کېږي. لومړی دا چې د هغه د وخت اټیکر به موږ وخت په وخت خپل نیټورک اکټیویټیز مطلب ګورو چې چا خو غلط کس خو نه ده راغلی یا غلط فهمي خو دلته نه شوي یا غلط کس چا خو اټیک نه ده کړی. نو د دې په خاطر یا څوک خو د اټیک کولو کوښښ نه کوي. نو که چېرې په دې حالات کې اټیکر ستا نیټورک ته راتلل نه غواړي، دلته یې خبره ذکر کړه اټیکر ټو ا نیټورک کن بي devastating and can result in a loss of time. بل به څه کېږي؟ مطلب دا به د هیکر به که چېرته موږ وخت په وخت خپل نیټورک اکټیویټیز چک کړو او وګورو همدارنګه خپل نیټورک نه بیک اپ واخلو نو دلته به څه کېږي؟ نیټورک کم هیکر چې خواري کوي چې هغه نیټورک ډاون کړي نو د هغه هم د وخت ضایع هم به وخت ضایع شي او هم به پیسې ضایع شي او هېڅ نقصان به څه ډول کېږي؟ نیټورک ته ونه رسي او همدارنګه نه به کوم معلومات ترلاسه کړي. نو په دې خاطر د نیټورک اکټیویټیز چک کول دا مهم څیز ده. ورپسې راځو په بل سلایډ کې نیټورک سکیورټي. انټروډرس هغه کس ته چې هغه ستا بې اجازې ننوتل غواړي چې ستا نیټورک ته څنګه کړي لاسرسی پیدا کړي. هغه تھرو سافټویر ولنریبلیټیز ګوري چې ستا سافټویر کې کوم ځای کې خامیان دي، همدارنګه هارډویر اټک ترسره کوي، هارډویر ولنریبلیټیز ګوري. له مختلفو لارو نه کولی شي ستا شبکې ته څنګه سي لاګین سي. نو په دې خاطر دلته وایي چې په سافټویر کې هم ولنریبلیټي شته، همدارنګه په هارډویر کې هم ولنریبلیټي شته. بیا د هیکر هغه مهم هغه تر بحث لاندې نیسي چې once the hacker gain access to the network 4 types of threats. مطلب جنرال د هیکر هغه بابونه تر بحث لاندې نیسي تر چې موږ سره 3 قسمه یا به انفارمیشن غلا کوي یا به همدارنګه آیډنټیټي تھیف دي، د آیډنټیټي معلومات بغلا کوي، همدارنګه یا به ډیټا لاس کوي، همدارنګه یا به ډسرپشن اف سروسز کوي، مطلب د خدماتو مخنیوی به کوي. ورپسې راځو سورس اف نیټورک انټروژن. مطلب جنرال که چېرته موږ تاسې وګورو نیټورک ته سړی پر دوو توګه باندې را داخلېږي. هیکر کولی چې پر دوو لارو باندې نیټورک ته څنګه کېږي داخل شي.
یو هغه ایکسټرنل تھریټ ده چې له بهر خوا نه اټیک کوي او همدارنګه بل انټرنل تھریټ ده چې مین ان د میډل کې هغه کسان ناست چې ستا د ادارې کارمندان دي یا ستا ادارې ته داخل ته راننوتی دا کس ده ستا په لین کې ناست ستا په شبکه باندې اټیک کوي. نو ایکسټرنل تھریټ هغه ګواښ ده چې هغه آوټ سایډ کسان ناست دي. مطلب ایکسټرنل تھریټ arise from individual working outside of an organization. مطلب دا هغه کسان دي چې ستا د ادارې څخه بهر دي او دوی د دې اکسس نه دي do not have authorized access to the computer system or network. دوی اجازه نه لري مطلب چې ستا نیټورک داخل شي. خو ایکسټرنل توګه باندې کوشش کوي چې د بهر خوا نه ستا څنګه کې ستا شبکې ته یا ستا سیستم ته څنګه کې لاګین شي. دغه ته کوم اټیک وایي ایکسټرنل تھریټ یا ایکسټرنل ګواښ وایي. او بل موږ سره انټرنل تھریټ یا انټرنل ګواښ دا هغه کسان دي چې ستا مین ان د میډل کې ناست ستا د ادارې کارمندان وي یا ستا د ادارې ته کوم بل کس راغلی ناست ستا د لین په داخل کې ستا په شبکه باندې اټیک کوي. دا هغه کسان دي مطلب ستا د ادارې کارکوونکي دي مطلب اتورایز دي اتورایز اکسس لري ستا چې ستا شبکې ته. نو دغه کسان چې دي نسبت هغه کسان ته چې هغه انټرنل یا ایکسټرنل تھریټ دي ډېر خطرناک دي نسبت هغه کسان چې ستا ادارې کارکوونکي دي او ستا شبکه خرابونه غواړي نو نسبت مشکل به زیات کریټ کولی شي. که موږ تاسې په عام طور باندې وګورو که تاسې د کور سړی وي او هغه خپله د کور نه غلا کوي نو د هغه کنټرول یا اداره کول یا معلوم کول سخت کار ده. که نه هغه کولی شي په اسانۍ سره ستا کور نه غلا وکړي یا ستا کور ته تاوان ورسوي. او بل ایکسټرنل تھریټ هغه بهرین کسان دي چې هغه د بهر نه ستا شبکې ته لاګین کېږي او هلته مطلب ستا شبکه زیانمنوي. نو هغې ته به څنګه کېږي هغې لاګین کېدل یا داخلېدل به څنګه یو مشکل یا ستونزمن کار به وي. که چېرته موږ تاسې جنرل وګورو مثال یې ذکر کړی چې ایکسټرنل اټیک چې ده هیکر یو آوټ سایډ نه د انټرنیټ سره کنیکټ ده او د هغې لارې ستا په شبکه یا ستا په ویب سایټ باندې څنګه کوي اټیک کوي. دا موږ سره کوم اټیک ده ایکسټرنل اټیک ده. او همدارنګه که چېرته موږ انټرنل اټیک وګورو دلته دا هغه کس ده چې ستا مین ان د میډل کې اصل ستا د ادارې کارکوونکی یو اتورایز کس ده چې دلته ستا اداره یې کار کوي او دا دې نه غواړي چې ستا کمپیوټر شبکه څنګه کړي زیانمنه کړي مختلف قسمه اټیکونه پرې ترسره کړي. نو دغه نسبت ما ویل چې هغه هیکران ته چې هغه په ایکسټرنل اټیک کې ناست دي نسبت دا ورته چې په انټرنل کې ناست دي ډېر خطرناک دي. یعنې انټرنل هیکران هغه هیکران دي چې ستا شبکې کارکوونکي دي او ستا شبکه زیانمنه کول غواړي. ځینې وخت داسې مسایل پیښیږي چې د ادارې کارکوونکی له نیټورک اډمنسټریټر سره وران شي او هغه نور غواړي چې له جاب څخه رخصتي واخلي ستا شبکې ته څنګه کوي یو نقصان در رسوي هغه خو هسې نه نور ایکسپایر کېږي یا د شبکې نه وباسي. په دې خاطر هغه کسان چې په لاین کې ناست نو هغې سکیورټي باید هم خیال وساتل شي. راځو خبره کوو پر وایرسونو باندې چې وایرسونه څه شی دي. وایرسونه is a program that may disrupt the normal working of a computer system. وایرسونه هغه پروګرامونه دي چې دا په کمپیوټرونو کې رن کېږي او د کمپیوټر نارمل هغه کار چې دا هغه ډسټرب کوي. مطلب یا سیستم به زیات لوډ اخلي یا هغه نارمل کار به ونه کوي. وایرسونه زیاتره وخت څنګه کېږي له مختلفو لارو څخه ستا شبکې ته داخلېږي. وایرسونه د نورو فایلونو سره اټیچ کېږي په نورو فایلونو اټیچ فایلونه چې هغه خپله ته یو اس بي کې واچوې کمپیوټر ته لاګین کوې نو له دې لارې څخه هم راځي. همدارنګه هغه ایمیلونه چې په وایرسونو باندې ککړ وي د هغې لارې نه هم راتلی چې ستا سیستم ته څنګه شي راتلی شي. بیا دا خبره کوي هغه وایرسونه چې هغه فایلونه چې پر وایرس باندې ککړ وي هغې ته چې ویل کېږي امپیکټډ فایل ویل کېږي. نو هغه وایرسونه چې هغه پر وایرسونو باندې ککړ وي هغې ته کوم فایلونه ویل کېږي امپیکټډ فایل ویل کېږي. وایرسونه اصلا که چېرې زموږ کمپیوټر ته داخل شي په مختلف حالاتو کې وایرس کار نه سټارټ بای اټ سیلف. مطلب وایرسونه په خپله توګه څنګه کېږي نه سټارټ کېږي تر څو چې د یوزر لخوا پرې باندې کلیک ونیسي. چې کله پرې باندې کلیک وشي او بعد له هغې نه دا شی کوي وایرسونه خپل فعالیت شروع کوي یا فعالیت سټارټ کوي چې دغې ته اکټیویټډ وایرسونه ویل کېږي. چې کله وایرسونه خپل کار شروع کړي دلته څنګه شي وایرسونه اکټیویټ شي هغې نه بعد ستا کمپیوټر څنګه کوي تاوان ورسوي لار فایل یا پروګرام داسې تېرېږي نو هغه څنګه کوي زیانمنوي یا خرابوي یا بل مشکل یا فایلونه کرپ کوي. بیا وایرسونه په مختلف ډولونو باندې ځینې ډېر سټرانګ کوډونه په بیکینډ کې شوي وي که چېرته هغه زموږ په فایلونو څخه تېرېږي نو هغه په مکمل ډول له منځه وړي. ورپسې راځو د وایرس په یو بل ټایپس یا ډول باندې خبره کوو چې هغې ته ورمس ویل کېږي. Worms is similar to a virus but unlike a virus does not need to attach itself to an existing program. مطلب دا هغه دا ورم لکه د نورو دا خپل لکه یو قسم د یو ساده قسم د شي ده د وایرس ده
خو مګر په خپل څنګه کې د پیلولو سره نه اټیږي. دا په جنرال توګه کله چې نیټورک کې د دوه کسانو ترمنځ ډیټا شیرینګ کیږي دا ورم داسې یو پروګرام ده چې په خپل له ځان نه کاپي کیږي چې کله کمپیوټر نه شبکې ته لاګین شي. نو چې کله په نیټورک کې شیرینګ ریسورس کیږي نو ولته د خپل په اتومات ډول کاپي کیږي. د دې کې مشکلات دا چې کله ورم ورستا کمپیوټر ته راغی نو دا په اتومات ډول ځان کاپي کوي تر څو ستاسو د کمپیوټر سټوریج څنګه کې په مکمله توګه ډک کی، یعنی په خپل د څنګه کې خوريږي یو لزان څخه. نو دا د غټ مشکل ده چې د کمپیوټر سټوریج څنګه کې په مکمل ډول لګي او ستاسو په نیټورک کې ایکسترا اضافه پیل نه جوړیږي درګه لګیای. ورپسې ټروجن هارس ده. ټروجن هارس هم دا په اصل کې دا اصلا کې ټروجن هارس کثیر ته متاسي وګورو دا په داسې یو شکل باندې ستا کمپیوټر ته لاګین کیږي چې په سپیکر کې دا یو قانوني ډول سافټویر ده چې کله ته په کمپیوټر کې رنګ کې نو هغه نه وروسته دا پته لګي د خپل فعالیت باندې ځان شروع کوي. ځینې وخت دا ټروجن هارس وي دا لیجیټیمیټ مطلب یو قانوني ډول سافټویر وي په قانوني سافټویر په شکل دا څنګه ښکاري. ځینې وخت دا ټروجن هارس څنګه یو موزر نه تمامېږي خو ځینې وخت د ځان سره بک ډور فایلونه سٹور کوي تر څو بهر کسان ته تاسو شي کې د سیستم اکسس هغه د شي کې ستاسو شبکې د سیستم اکسس په لاس ورکړي. راځو پسې ډینایل اف سرویس اٹیک ده. ډینایل اف سرویس اٹیک داس اٹیک چې دا وای ار اګریسیو اٹیک ده مطلب یو تیرې کوونکی اٹیک ده. دا داسې یو اٹیک ده چې دې اٹیک لاندې مطلب ستا کمپیوټر اټیک لاندې نیسي، همدارنګه ستا سیستم اټیک لاندې نیسي یا همدارنګه روټر اټیک لاندې نیسي. په دې اټیک کې داسې چل کېږي چې په دې دا اټیک نوموړی اټیک د پینګ په تھرو باندې جنریټ کېږي. که چېرته په دې اټیک کې وګورئ د بهر خوا نه یا جنرال آی ایس پي ټارګېټ کړي یا همدارنګه یو کمپیوټر ټارګېټ کړي چې کوم چې ایښودل شوی دی یا همدارنګه یو سرور ټارګېټ کړي. په ډاس اټیک کې جنرال د داسې یوزر لخوا پینګ جنریټ کېږي یو سپیشل سرور ته. هغه پینګ سایز دومره زیاتې چې مطلب د هغې سایز مطلب په بیټونو کې تر ټولو غټ اندازه کې یو کنټینیو پینګ لګي. سرور یوازې له دې سره مصروف دی چې دې پینګ ریپلای ورکوي او نور کسان څنګه کې سروس نشي ورکولی. نو په دې حالت د ډاس اټیک په تر باندې څنګه کېږي مطلب ستا هغه موجوده شبکه چې کومه ده هغه څنګه کېږي یا موجوده سرور چې کوم ده هغه څنګه کې مصروفه کوي. دلته دا خبره کوي چې د دې اټیک په تر باندې disturb connection between client and server to prevent access to a server. نو ځکه د ډسټرب کوي د کنیکشن د کلاینټ او د سرور ترمنځ. ځکه هلته ډاس اټیک د یو چا لخوا یا هیکر لخوا جنریټ کېږي. سرور یې دومره مصروفه کړی چې د کلاینټ ته وخت نه ورکوي چې تر څو هغه ته ریپلی ورکړي. لګیا ده ما هیکر ته بار ریپلی ورکړي او حالانکه چې د هیکر دلته کوم موجوده کار نشته یوازې موجود کار یې همدا ده چې سرور مصروفه کړي او بل چا څنګه کړي ریپلی ورنه کړي. ورپسې راځو سپایویر کوکیز او اډویر دغه تر بحث لاندې چې سپایویر څه ته وایي همدارنګه کوکیز څه ته وایي او اډویر څه ته وایي. لومړی راځو سپایویر تر بحث لاندې چې سپایویر از any program that مطلب gather personal information from your computer without your permission or knowledge. سپایویر داسې یو پروګرام ده چې دا ستا د پرسنل انفارمیشن یا ستا شخصي معلومات څنګه کې له ځان سره اخلي بغیر له دې نه چې ستا ورته اجازه کړي یا ستا ته پر باندې پوه وي. دا په پټ توګه سپایویر سافټویر ده. دا هغه پروګرام ده چې ستا د کمپیوټر شخصي معلومات یا ستا د شبکې شخصي معلومات ټول له ځان سره سټور کوي. نوموړی انفارمیشن بیا چاته لیږي اډورټایزر ته لیږي مطلب هغه کس ته لیږي چې هغه سپایویر سافټویر رالیږلی وي ستا شبکې ته او هغه هلته رن کړی وي. نو دغه ستا پرسنل انفارمیشن دي که هغه اکاونټ کوډونه دي همدارنګه ستا یوزر نیم او ستا پاسورډ او ستا ټول دغه شیان چې دي دا د سپایویر په ټول باندې ستا پرسنل انفارمیشن څومره دي دا څنګه کېږي اخیستل کېږي او هغه کس ته لیږل کېږي. سپایویر از یوزلی انسټال مطلب نوموړی سافټویر څنګه کېږي په ان نون ډول باندې مطلب په ان نون ډول باندې کله ته نور فایلونه انسټالوي دا ورسره انسټالېږي. تا ته هېڅ پته هم نه لګي چې کله دا انسټال شي دا تا ته یو پاپ اپ منو درکړي چې په ده باندې کلیک وکړه. چې کله په دې باندې کلیک کړې نو دا ستا په کمپیوټر کې څنګه سي رن شي. چې کله ستا په کمپیوټر کې نوموړی پروګرام رن شي هغه ستا د شبکې پرسنل انفارمیشن اخلي او هغه چاته لیږي چې څوک اډورټایزر ده یا هغه چا څوک چې رالیږونکی ده کس ته څنګه کېږي. ورپسې راځو په کوکیز باندې خبره کوو. کوکیز are a form of spyware but are not
always but مطلب لومړی دا کوکیز دا هم د سپارویر یو فارم ده خو نوموړی سافټویر د سپارویر په تر باندې څنګه کله ډېر زرینه ده یا همیشه دپاره دا زرینې تمامېږي they are used to record information about an internet user when they visit web browser نوموړی پروګرام داسې کار کوي چې کله یوزر د انټرنیټ ویب سایټونه خلاصوي دا ریکارډونه ځان سره شوکې چې کوم یوزر راغی کوم ویب سایټ څنګه اوپن کړه ځینې وخت کې دا یوزفول ادارې لخوا یوز کېږي چې تر څو هغې ته پته ولګي څوک راځي او څوک مطلب کوم ویب سایټ ته تلل نه غواړي کوم یو خلاصونه غواړي خو ځینې وخت نوموړی شوي زر تمامېږي که چېرته موږ تاسې د کوکیز او د سپارویر ترمنځ ته وګورو سپارویر چې کله رن ستا په کمپیوټر کې ستا پرسنل انفارمیشن هغه لکه هغه آی پي ادرس ده کمپیوټر نیم دا یوزر نیم دا ویب سایټ وزټ دی فاینانشیل اکاونټ دا پاسورډونه دا ټول چاته لیږي دا هغه کس ته لیږي چې هغه ایډورټایزر د مطلب دا پروګرام یې ستا شبکې ته رالیږلی تر څو ستا شخصي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي او همدارنګه چې دا بل چې دا کوکیز چې دا بیا یوازې د یوزران چې کوم ویب سایټ خلاصوي هغه معلومات له ځان سره کوي نو د نوموړي زرناکه ویروسونو او همدارنګه د نوموړو زرناکه ویروسونو او د دغو پروګرامونو د مخنیوي لپاره ځینې میتودونه دي چې د هارډویر نه وروسته پرې بحث کوو هارډویر از ا فارم اف spyware used to collect information about user based on website the user visit دا هم لکه د کوکیز په شان کار کوي دا هم د سپارویر یو ډول ده یا د هغه یو فارم ده کله چې یوزران د څنګه کوي د ویب سایټ څخه مطلب لیدنه کوي د نوموړي څنګه کوي انفارمیشن بیس څنګه کوي ځان سره څنګه کوي سټور کوي that information is then used for targeted advertising مطلب دغه انفارمیشن بیا چا څنګه کوي ایڈورټایز کوي هغه ټارګټ شخص ته دغه زرناکه مطلب د ویروسونو مطلب هارډویر او سپارویر د مخنیوي لپاره بیا مختلف لارې دي خصوصا د ویروسونو د مخنیوي لپاره باید سړی مطلب لیټیسټ انټي وایرس انسټال کړي همدارنګه د ویروسونو د مخنیوي لپاره باید سړی انټي وایرس ورځ په ورځ څنګه کړي اپګریډ کړي چې نوی ورژن راځي دی باید څنګه کړي اپډیټ کړي همدارنګه په سیستم کې باید آی پی ایس انټروژن پریونشن سیستم ولګوي تر څو ستا د آوټ سایډ اټیک او همدارنګه د ویروسونو د رالیږلو څخه څنګه کړي مخنیوی پیدا کړي او همدارنګه ځینې هغه مطلب همدارنګه ځینې هغه سافټویرونه چې هغه په پری ډول باندې ډاونلوډېږي بغیر له ضرورته بیا څنګه کې سړی انسټال نه کړي ځکه زیاتره وخت دغسې ویروسونه او همدارنګه نوموړي پروګرامونه له هغه فایلونو یا پروګرامونو سره ګډ رن کېږي چې کله د انټرنیټ نه په پری ډول ډاونلوډوي ورپسې راځو کمان سیکیورټي میجر ته د هغه سیکیورټي مطلب میجر د سیکیورټي هغه رسک اندازهګیري باندې خبره کېږي دلته چې سیکیورټي باید په کومه اندازه څنګه کې څونه اندازه ستا شبکه سیکیور ده څومره نه سیکیور د یوې داسې نه کېږي چې په تمامه معنا د سیکیورټي مطلب ستا شبکه دې په کمپلیټ ډول سیکیور شي که ته څومره باندې مطلب افیکټیو ریسک مینجمنټ وکړې مطلب هغه سیکیورټي ډیوایسز ولګوې همدارنګه ستا سیکیورټي مطلب د ویروسونو د مخنیوي لپاره د مختلف قسمه سافټویر انسټال کړي وي نو په تمامه معنا د شبکې څنګه کې مطلب 100% سیکیوري کولای څنګه دا مشکل کار ده خو بیا هم د ادارې یا د نیټورک سیکیور سیکیورټي انجینران چې کوم دي هغه به وخت په وخت دا کوشش کوي چې خپله شبکه څنګه کې اپډیټ وساتي همدارنګه په هغې کوم مربوطه ډیوایسونه دي هغه ولګوي او همدارنګه د هغې وخت په وخت څارنه وکړي همدارنګه په هغې باندې پالیسي ډیپینډ کړي همدارنګه پر هغې باندې څنګه کې بکاپ یې واخلي ورځ په ورځ نو په دې خاطر باندې د دې څنګه کېږي د سیکیورټي هغه رسک څنګه کې راکم کړي دلته هم دا خبره کوي چې منیمیز د اماونټ اف څنګه کې رسک د دې رسک چې کوم خطرات دي د دې اندازه څنګه کې راکم کړي تر څو هغه تر کسانو اکسس ونه کوي او همدارنګه یا کم نقصاني سافټویرونه چې دي چې هغه ستا شبکې ته نقصان رسوي څنګه کې هغه راونه لیږي بیا network security policy the a security policy is a formal statement of the rule by which people who are given access to an organization security policy اکثرا security engineer لګي کله چې څوک انا تورس کسان راځي هغه ته وي مطلب کوم ټریفیک د لاین شبکې څخه آوټ سایډ ته تللی او همدارنګه د آوټ سایډ څخه د کوم کسان ریپلای راتلی نو دا د security policy د security engineer لګي
په بیلابیلو طریقو سره لګي د هر یو ادارې مطابق به هغه سکیورټي پالیسي لګېدلې. بل ورپسې security policy should be the central point for how a network is secure. مطلب security policy په هغه central point کې لګېدلی چې څنګه یو network secure شي او همدارنګه د هغه څارنه وشي، همدارنګه هغه ټیسټ کړلی شي، همدارنګه د هغه د security procedure implementation policy وګوري، همدارنګه د مختلف طریقو څخه څنګه کې استفاده وکړي. اصلا د security feature لپاره بیا سړی په خپل کمپیوټر کې اپډیټ سافټویر انسټال کړي، همدارنګه وایرس پروټیکشن به انسټال کړي، سپایویر پروټیکشن او همدارنګه سپم بلاکر او پاپ اپ بلاکر او دا فایروال به انسټال کړي ترڅو څنګه کې د شبکې ساتنه آی پی ایس به انسټال کړي. نو دا د دې په واسطه به څنګه کې غوړي سکیورټي فیچر څنګه کې مطلب شبکه په ښه ډول څنګه سکیور شي.